امن غواړم زه په تعلیمي اداره کې امن غواړم زه په مدرسه کې امن غواړم زه په جومات کې امن غواړم زه په بازار کې امن غواړم زه د زندګۍ په هره شعبه کې د ریاست نه د امن مطالبه کوم ریاست دا د ما د تو ریاست دی دا ریاست د څو کسانو د واکدارانو ریاست نه دی ریاست چې جوړېږي دا د ما تو نه جوړېږي ریاست لکه قانون ورکړی دی نو دا سپریم چې اداره کومه د پارلیمنٹ د ملک له قانون پارلیمنٹ ورکړی دی لیکن د بدقسمتۍ خبره ده چې تر نن ورځ پورې د ریاست واکدارانو هغو په عین عمل نه دی کړی نن د دغې مجمع له طرف نه هغو له دا پیغام ورکوو چې دا قبایل د وزیرستان نه تر بجوړه چې دي دا د ټول امن غواړي په دا خاوره انډیا نشته اسرائیل نشته بل ملک نه دی قابض د تو د ظلم او د ستم نه امن غواړي او د امن دپاره مونږ د خپل عوامو سره ولي په ولي ولاړ یو او انشاءالله تعالی دغه امن چې په خوښه نه وي نو انشاءالله تعالی د امن به د وحدت او په اتفاق باندې انشاءالله په زور هم درنه د امن اخلو انشاءالله نعره تکبیر نعره تکبیر د خپل ملک د آرمی سپه سالار د آرمی چیف نن دا مطالبه کوو د سن 1947 نه راواخله تر 2024 ستمبر پورې چې څومره خلک د آرمی ذمه دار جوړ شوي دي د هغو نه احتساب وشي د هغو نه د احتساب مطالبه کوو او حتی چې د مونږ د تاسو د دور جنرال فیض حمید چې په دا ملک کې په دا خاوره څومره ټارګېټ کلین کېده بداخوري کېده اغوا برای توان کېده باقاعده د دغې هم ملیټري انکوایري جوډیشل انکوایري نه وشي او دا د قوم له ثابته شي چې د دغه ملک هغه اهمترینه اداره چې د ملک د دفاع لپاره انویسټیګیشن کردار ادا کوي انټیلیجنس کردار ادا کوي لیکن د بدقسمتۍ نه د ملک په اغوا برای توان کې ملوث خلک وو نو ما محترمو ځکه د یوه سیاسي جماعت سره تعلق ساتم خو زه بیا قبایلي هم یم په قبایلي خاوره نو دا ظلم و ستم موږ نه برداشت کوو نه د اپریشن یې قبلوو برای نام د ډالر اپریشن دی د امریکې اپریشن دی د چاینا مفادات اپریشن دی موږ دا برای نام د ډالر د اپریشنو مذمت کوو د تاسو خوښه ده که نه ده خوښه څوک یې مذمت کوي ما محترمو آخري یوه خبره کوم مونږ تاسو چې د رسول الله مبارک د ناموس خبره راوچي د یو احد پې کوو امن مونږ له اسلام راکړی دی مونږ په یو بل باندې سلام اچوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مونږ ته دا پیغام ورکوو چې په ټول امن وي په ټول سلامتیا وي ټول عافیت وي نو ما محترمو اسلام د امن داعي دی د اسلام د علمبردار دی نو لهذا د رسول الله مبارک د ناموس خبره چې وشي چې په